السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زیبا ګل هغه خبره رښتیا کړې ده چې غریب تباه دی. ملګرو چې تاسو ته په سکرین باندې دا کوم بوډا سړی ښکاري او چې په غېږ کې ورسره کومه جینۍ ناستې ده، نو دا جینۍ څوک ده او دا د چا لور ده؟ نو ټول معلومات در سره زمونږ د ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زمونږ چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو نن سبا په ټیک ټاک باندې مشرانو خلکو ځان په شرمونو باندې شرمولی دی. ملګرو چې دا کم مشر سړی په سکرین باندې ښکاري، دا سړی په ټیک ټاک باندې راځي او جنکو سره ویډیوګانې هم جوړوي او ځان په شرمونو باندې هم شرمولی دی. ملګرو هغه د بجلیګر مولا خبره رښتیا وه چې تاسو د چې کله مړ شوم هغې پسې به 10 کاله پس تاسو ګورئ چې ټول خلکو نه به ډمان جوړي. نن سبا که تاسو ټیک ټاک آن کې په ټیک ټاک باندې د ښه خاندان خلکو نه ډمان جوړ شوي دي او هغو صرف دې لپاره ځان ډمان جوړ کړي دي چې موږ مشهور شو. ملګرو هغې کې بوډاګان هم شته، هغې کې دا 3 بوډا دی، ډېر مست بوډا دی، دا ینګ جنکو سره ټیک ټاک جوړوي او کله ځان سره غېږ کې هم کینوي. نو ملګرو دا چې د مخ چې کوم دا سپینه ګیره ده، ملګرو د سره دا بالکل خوند نه کوي، ځکه چې داسې کار یو ځکه داسې کار نه دی پکار، ځکه دا ډېره د خفګان خبره ده، ځکه چې نن سبا مشرانو هم ځان شرمولی دی. د مشر له پکار چې کې مسجد یا جومات کې ناستې وي او د الله پاک عبادت کولې، خو د دې بوډا نور څه کار نشته، د صرف دا کارونه چې په ټیک ټاک باندې ګرځي او جنکو سره ویډیوګانې جوړوي او ځان په شرمونو باندې شرموي. نو ملګرو چاله هم نه دي پکار چې خپل سپینګرې ټیک ټاک ته روباسي، ځکه چې په سپینګرو باندې جومات او مجلس او اجره ښه ښکاري، په سپینګرو باندې ینګ جنکو سره ناسته مزه نه کوي. الله پاک دې زمونږ په مشرانو باندې حیا عزت پرده واچي او الله پاک دې دغه رنګ مشران تباه او برباد کړي، ځکه چې دغه مشران د لاسه زمونږ چې کوم روان کول دی دا په شرمونو باندې وشرمېدو. ملګرو دا زما ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي.